پسې کړی چې موږ پسې سبحان الله الحمدلله الله اکبر دا چې موږ مکمل کې ویل پکار دی او کنه صرف فرض پسې به متصل وي دا ویل د دې ډیر اجر راځي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې سبحان الله درې دیر زله الحمدلله درې دیر زله الله اکبر څلور دیر زله او په یو روایت کې لس زله هم راځي بیا دا فرض پسې ویل پکار دی که سنتو پسې نو دا که فرض پسې وې نو ټیکتا سنتو پسې وې ټیکتا او په دې کې متعین او خاص ځای نشته دی ځکه چې د فرض او اطلاق کله په ټول موږ باندې کېږي سره د سنت چې کله مونږ وایو فرض موږونه پنځه دي د سهار موږ د ماسپښین موږ د مازدیګر موږ د ماښام او ماسخوتن او بیا تشریح مونږ ادا کوو چې د سهار موږ څلور رکعاته دي 2 رکعاته سنت موقت دي او 2 فرض دي نو فرض پسې ویل پکار دي او سنت پسې دواړه ځایونه کې ویل شي بهتر دا ده چې سړی سنت پسې وایي ځکه چې دا سنت چې دي نو دا مکملات دي د فرضو او حدیثونه دا خبره ثابته ده که د سړی په فرض کې کمې بېشی رالو او سنت سم کړي نو الله جل شانه دغه کمې بېشی د دې نه پوره کړي نو دا مکملات او متممات دي نو دا په هغې فرضو پسې متصل لګول پکار دی بیا په هغې پسې تسبیحات وایه